دا غواړي چې زما د دنیا هم ښایسته تېره شي، زما د قبر هم ښایسته وي او زما د آخرت هم ګلې ګلزار وي. د داسې سړي لپاره پکار دی چې د نبي علیه السلام د سنتو کامله اتباع او کله د نبی علیه السلام اتباع نشته او صرف دا دی چې محبت الله تعالی دی، ولیکن د نبی علیه السلام محبت نشته دی، دا سړی پر یاد ساتي په غلطه باندې دی، دا سړی مسلمان. او چې کله د نبی علیه السلام محبت راغی نو پدې کې دوه دې ملاويږي. یو الله تعالی فرمایي یو حبیبکم او دین دا دی و یغفر لكم ذنوبکم. تاسو ګورئ مختلفې فرقې دي، یهودیانو ته تاسو ګورئ، نصاراو ته تاسو ګورئ. یهودیان کوم نسبت کوي چې موږ د الله تعالی څخه یو، نصارا ته نسبت کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی فرمایي قول ته دی توبه. کچره تاسو آئے چې موږ سره دې د الله تعالی محبت وي او تاسو سره د تاسو محبت هم د الله تعالی سره وي، نو فتبعوني زما تابعداري. که هغه په دنیا کې د هر فرقې سره تعلق ساتي، که هغه د هر ډلې سره تعلق ساتي، نو چې د نبی علیہ السلام اتباع وکړه دا سړی چې دا کامل مسلمان. علامہ شبیری احمد عثمانی رحمه الله تعالی د مسلم یو شرح دا فتح الملهم باغی کې لیکي وای قرآن مجید مطالعه ولیکن هغه غټ خلکو هغه به دا قرآن مجید چې کله تلاوت کولو هغه معنی به ذهن سره راځي، تاکي مفهوم پورا وضاحت سره. وای د موسی علیه السلام مبارک چې کله دې ته دونه سیدم او القیت علیک محبتا مني، چې الله تعالی فرمایي موسی علیہ السلام الله تعالی وی چې پتا باندې ما خپل محبت دې دا اچولې. د دې د وجنا موسی علیہ السلام ته بچی هم قتل نو قدرتي داغه ور سره محبت پیدا کېدو. فرعون چې کله د توکل تفسیر واحد الرحمن ولا دي وې د دې اولاد وای دې د خدای د دوی چې دا به زمونږ د سترګو یخواله وکړي، نو دا واقعي فرعون جواب ورکړي چې تاسو سترګو یخواله کوي، زما د سترګو یخواله کله دې دا وایي چې او دا به زما د سترګو یخواله شي چې الله تعالی دې ایمان چې چا به تکدل دا کو سره محبت پیدا وای زه په تعجب کې پریوتم شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه وایي چې دغه قرآن له یو نشان وای چې کله بیا دې آیتونو تراغم چې واتخذ الله ابراهیم خلیلا، ویل دې الله تعالی ابراهیم علیه السلام حدیث داسې نور محبت کوونکې حدیث داسې دوستي چې بیا پسېږي نه. وای بیا هم حیران او تفسیر قرطبی را نقل کړي چې دا ابراهیم علیه السلام الله تعالی په دوستۍ باندې نیولو او د دې سره په دی وځي. ابو عبد الله فرمایي یو دو ابراهیم علیه السلام دا طریقه وا مل مدود
او تفسیر مرتضی را نقل کړي چې د ملمت ایجاد د ابراهیم علیه السلام په زمانه وایي چې ملما باندې نو د پروډه نه خورا یو موګه باندې ملما راغلی دیکھر کی راځي په دې کې یو ځای وړي نو ناشنا سره دی دې تاسو کوي چې ډوډۍ وخوري هغه او ابراهيم عليه السلام د امي بدل سره راو چې کله راوځو او ډوډۍ وته چې په ابراهيم عليه السلام او ته بسم الله الرحمن الرحيم دا کلمه وایو ډوډۍ شروع او دا معلومه ده چې ډوډۍ څه دي تاسو اکانو استعمال وکړئ چې موږ او تاسو خامخا په دې باندې عمل کوو چې هر مسلمان ته دا وکړي د ابراهيم عليه السلام د اجازه راوایا دا بسم الله د څو درو دې کده سپینو درو دې کده اوس باندې دغه کافر ابراهيم عليه السلام متوای چې کله زما الله دې پیژني زما دې استقامت ملمه پاتو فدغه وخت جبريل عليه السلام راغی او ابراهيم عليه السلام دوی چې الله دا فرمایي چې لما 90 سال د ورکړې د خپل ځخان باندې د پاتو د ځان یو د بشو تاسو ځخان ابراهيم عليه السلام روان چې کله ابراهيم عليه السلام د په روان شو د منبر اولی اگرای هغه ته وځي باندې وجل او په ځخان دی اخر دوره اصرار ولي کوي مبالغه ولي کوي ابراهيم عليه السلام دې اصل خبره ده چې کلمات دې تر څخان نه پات ولي نو جبريل عليه السلام راځي چې الله دا دعای چې تاسو ما دا څنګه پاتولو دا په زما باندې ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام متعلق یو بار کې دا حضرت او چې په دوسو په دې دنیا باندې الله تعالی او هغه شان واقعیا د نبی اسلام مبارک راځي او دین دا دی چې افشاء السلام سلام به اچولو د ابراهيم عليه السلام دا طریقه وا چې څو فراتلو او سلام او تاسو د خپل معلومات دا چې کوم مسلمان دی او کوم غیر مسلم دی سره او درې دا دی چې د شپې عبادت کوي چې تهجد وته ویل شي هغه عبادت ته کولو یا تفسیر قرطبی لیکي چې څو هم دا درې عمل کوي الله تعالی په دې خپل دوست سره نو شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه چې کله دې ته قتل حیران شو وای چې کله دې آیت سره ورسېدم چې کول ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وای چې کله دې آیتونو سره ورسېدم او سوچ چې وکړم الله تعالی خپل محبت او خپل دې د نبی اسلام په محبت او کوی په ځینې یو دا ولکېدو دغه د موسی علیه السلام یو لوی شان دی د ابراهیم خلیل الله یو لوی شان دی ولیکن الله تعالی خپل محبت مو خپل دې د نبی اسلام په محبت باندې کله چې د نبی اسلام سره محبت وی الله وې په دې او کله نبی رسول الله سره محبت نیوي سره محبت فرض دیو جزاء او شرط باندې الله کوي او چې د کوم کسانو د نبی رسول الله سره محبت هغه الله تعالی په دنیا کې یو لوی مقام ورکړ
حضرات صحابه کرام رضی اللہ عنہم مبارک راضی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مبارک راضی یو ځل ملګرو تاسو دا باندې تاسو په دنیا کې څه حادثه راغلي دي. نو حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې ما باندې په دنیا کې ډېر حادثه تاسو راغلي دي چې هغه ته ډېر خپه کړي. یو وته فرمایي چې لومړی حادثه هغه وخت وا چې کله نبی عليه الصلاه والسلام د وزبد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره حضرت ابو هريره رضی الله عنه هغه صحابي دی چې دغه ډیر احادیث د ټول د پاسه حاجزات 310 داسې احادیث منقول وي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه لاړ شي یو حادثه ده. دیمه حادثه چې کله حضرت عثمان رضی الله عنه شهید شو د مصر تباشر سبد ماشاء نازل او کلمت حق وی او اراده د باطل وا او حضرت عثمان رضی الله عنه یې تلاوت کولو په هغه تلاوت باندې دي شي. او دیمه حادثه ویو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ذکر یو وضاحت وی ما سره یو کېدای واسو شدانو او باغی کې یو د فقېږي پراتی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته وی چې ابو هريره تاسو په دې او شدان کې دي وی ما ته وی چې ما سره په دې کې وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راځي چې راځي راغی کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الفاظ وی او باقي کې لاس کوو او ما ته چې لږ کسان لا ولا او د دینه ولا ورکواوي لږ کسان براتل هغه عذاب چې کوم کسان او هغه ټول کسان مالو والله جوړ ختمي کړه. وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې هغه دوشدان زما غاړې ته پروت و، خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راځي چې دا به ورته نه یا د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه په خلافت کې ما سره د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په خلافت کې ما سره وای چې کله حضرت عثمان رضی الله عنه شهید شو هغه نه به ما صدقات هم ورکول او ما په خړلو قتلېدنه غاړې ته پیښېدلو. وای چې کله حضرت عثمان رضی الله عنه دې بدمعشانو شهید کو وی څنګه وخت دی رالل زمانه هغه تو شدان واپس کو هغه الټا کو وی په ما باندې کومونو یو د حضرت عثمان رضی الله عنه شهادت او دې هغه دې چې زمانه هغه تو شدان ویش کاله ولامه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتا بيدارای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتا بيدارای باندې دا ملادي دي هر یو شی. په یو موقع باندې حضرت ابو هريره رضی الله عنه ورته ایمان دار نو مور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک داخل الفاظ استعمال کړ نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کلام او یار نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بداوی چې نماز او قوت فرض واو والا چې الله تعالی څخه ایمان ورلې وی نبی علیہ السلام لا سوچ اللهم اهدي امه ابي هريره رضی الله عنه چې الله تعالی ابو هريره رضی الله عنه ورته هدایت وی چې نبی علیہ السلام څنګه الفاظ وی دا سره په منډه باندې را وی چې کله کور تر آدم والباب مجاب دروازه بند ده او د اوبو د شلکارې د اوبو د اواز د اورم ما اواز کوو تا وګوره دوی په خپل ځای باندې وګورئ وی چې کله دا د دې متلقانین راوته او څه کړو دغه وخت ما ته دا و چې ما ته کلمه ایمان وایا کلمه ایمان یو دا وایي څو څه دا پیدا کی ایمان نبی علیہ السلام بلا تزدور دا په څو دې چې کنه چې نبی علیہ السلام دعا راکړي نو په منډه باندې او دې او څو دې دا مسلمان
حضرت ابو هريره رضی الله عنه ومنډه منډه بیا راځي او قالي چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څنګه په پخندا شو په جران لري او پخندا حضرت انس بن مالک رضی الله عنه مبارک راضي ته دې بچو خبر او کوم بیان په مختصر وی مور راو سما نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا وی زما مور وی چې دی خادم کوټی د دې دوا وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته سلام وکړ روبای دعا دا دی چې الله تعالی دې په مال کې برکت واچي حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې زما په یو باغ په بصره کې هغه په کال کې بدل ملي او باغې کې یو قدرتي خوشبو و ومو ته دا دعا کوي چې الله تعالی په دې اولاد کې ولا برکت واچي زما اولاد مزید او مزید 120 ترتیب رحم ولا دعا وایي چې الله تعالی په عمر کې ولا برکت واچي حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې زما الله تعالی څومره عمر راکړو چې دا کوي توبه او څلورم دعا وته وایي چې الله تعالی دې بخنو کې او انس بن مالک رضی الله عنه وایي چې الله تعالی په ما چې د نبی اسلام والسلام په دعا باندې او بخنه کړی ځان کوي هغه صحابو ته دا پته ورغی الله عنهم دا چې د نبی اسلام والسلام چې کوم تابعدار دي هغه په یاد ساتي په دنیا کې هم کامیاب او مختلف واقعات راځي اگر جو عالم بیان کولو هغه په دا خبر او کار چې د نن سبا د طالبان د سړي دا هغه چې نبی رسول الله چې کوم صحابه دي دا په قرآن شریف کتاب حواله ورکړو په کتاب کې خبره وایي محترم دا هر یو شی چې ولادي دي د نبی رسول الله په تابعداري باندې د نبی رسول الله په محبت باندې د نبی رسول الله په سنت باندې د الله تعالی په احکامات باندې اوس یو سره دا چې وایي دا هر څه چې د فقور څخه تاسو ورې صحابه کرام رضی الله عنهم مبارک راځي هغه دې چې موږ دا پته دې چې دې وګونه او موږ چې په داخل اساس د ګروپ باندې ورواله دې لپاره محترمو اول څه اسلام یا وریا ساتي د مسلمان د مسلمان او دا اول چې دا خبره پکې چې دا خبره خپل ځان کوي تاسو ګورئ هغه خلک چې دعوت کار کوي ځان اجل کړل بلکې ځان نو چې کړل خپل کړل هغه خبره ده او که سره وي دا په کوټي سره مو ده فقور के कहते तاسو کوئی صحابه کرام د نبی صلی الله علیه وسلم طرف په مسجد کې ناز د وخت د تقاضا مناسب چې کوم خبرو باندې ځان خبرولو خدا په معلومه ده چې موږ کوم مدرسو کې یو چې هم کوم ملایوي مشران یو ترتیب مقرر کړی دی چې بیا روان دي ان شاء الله هغه کې اکثر طلبه بلکې دوم چې ټول چې لوګ په خامه حاله هغه ټوټیان کې مدي شي او دا وخت راوځو په دې کې مدلو کوي د دې لپاره مختلفو داسې یو ترتیب ته سبا ان شاء الله یا پروژې لپاره چې څه